اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر آصف د یو نوې ویډیو سره او یو ملګري میسج کړو، یو ټاپک یې سجست کړو، نو ما نن به په هغې خبره وکړو او هغه د هیر فال چې موږ ورته په میډیکل ټرم کې ایلوپیشیا او ویښتو غورځېدل، او دا یو ډېر کامن بیماري ورته تاسو ویلی شئ، کنډیشن ورته ویلی شئ چې زموږ په سړو کې ډېره زیاته کامن ده او په ښځو کې هم شته، په ماشومانو کې هم شته. ما داسې ډېر ماشومان هم ولیدل. نو په دې باندې به نن خبره کوو چې یاله د دې وجوهات څه دي، د څه وجو نه ویښته غورځېږي او د دې بچاو څنګه کیدی شي او د دې علاج څه دی. ځکه چې ډفرنټ خلک د دې ډاکټرانو له ځي، څوک سکن سپیشلیسټ له ځي، څوک انجکشن یې لګوي، څوک کریم راولي، څوک شیمپوان استعمالوي. نو کوشش کوو چې د دې یو جرنل انډرسټینډینګ ستاسو وشي چې یاره د دې وجوهات څه دي او یا د دې علاج څه دی او د دې نه بچاو څنګه کیږي. نو نارملي 50 نه 100 پورې 50 to 100 هیرز چې کوم دی ویښته غورځېدل، دا یو نارمل خبره ده او دا د هر انسان د 50 نه 100 پورې په 24 آور کې ویښته غورځېږي. خو مسله هله راشي چې یا خو دا غورځېږي ډېر د 50 نه د 100 نه د دې غورځېدل سیوا شي او یا ریګروپ د دې نه کېږي، واپس هغه ویښته راخیږي نه. چونکې د چا چې د 50 نه تر 100 پورې ویښته غورځېږي نو نارملي هغه راخیږي هم په دغه رینج کې، نو د ده ویښتو کمېدو ویښتې کمیږي نه. خو چې کله دا غورځېږي د دې نه ډېر یا د دې ریګروت نه کېږي، واپس نه راخیږي، نو دغه دې ته بیا بنده گنجې کېږي. مختلف طریقو سره څوک پیچ هیر کېږي، په سمال پیچز کېږي، د چا د مخې نه شروع شي، چې د تندي نه شروع شي، سر نه شروع شي. نو په دې باندې نن خبره کوو. د دې وجوهات خو ډېر زیات دي، یو غټ لیست دی، خو ما دې کامن وجې تاسو ته راټولې کړي دي چې کومې 12 یو کامن وجې دي د دې چې هغه زموږ په سوسایټۍ کې یا زموږ په عام خلکو کې هغه شته. لومړی فیملي هسټري ده، غټه د ټولو نه غټه وجه د دې جینیټکس دي، هیریډیټري ده چې دا د مور او پلار نه راځي. یو میت اسې دا و چې یاره په سړو کې د مور د سایډ نه د دې جینز راځي او په ښځو کې د پلار د سایډ نه راځي، خو نه سټډي دا وایي چې د دواړو جینز چې کوم دي هغه راتلی شي او دا بنده گنجې کولی شي. دویمه هارمونل امبیلنس ده، څه بیماریانې هارمونز داسې دي چې که هغه زیات کم شي نو هغې سره هم گنجاپن یا بنده گنجې کېږي. او په هغې کې خاص الخاص چې کوم دی هغه تایرایډ دی. تایرایډ هارمون دلته تایرایډ ګلینډ دی، تاسو به نوم اورېدلی. د تایرایډ هارمون ډېرېدل او کمیدل په دواړو حالو کې د ویښتو غورځېدل کېږي. دریم میډیسنز دي، کم خلک څه خلک د دوایانې داسې استعمالوي چې هغې سره ویښته غورځېږي او په هغې کې کامن میډیسن لیسیکس دي او پروسامایډ دي. دا یو میډیسن دی چې شوګر کې هم بلډ پریشر کې هم استعمالیږي او هارټ ایشوز کې هم استعمالیږي. دویم یو انټي بایوټیک کې اماینوګلایکوسایډ دي، کامن جنټامایسین، تاسو جنټاسین انجکشن وګورئ. کیموتراپي دا کم خلکو ته چې کینسر وشي او هغه ته کوم میډیسن ورکېږي نو هغه هم د ویښتو غورځولو یو غټه ذریعه ده او هغه بیمار تاسو اکثر د کینسر مریضان به وینئ چې دا یې ویښته ټول نی غورځېدلي، ایون د ریزو ویښته هم غورځېږي. برث کنټرول پیلز دي په ښځو کې، کمې ګولۍ چې د برث کنټرول دپاره استعمالیږي، د فیملا وغیره چې ماشوم زمونږ نه کېږي هغه ګولۍ څوک استعمالوي کومې زنانه، نو هغوی ته هم د ویښتو غورځېدل کېږي. مین په سړو کې یو بله وجه چې کوم ده نو هغه DHT دا DHT ډای هایډرو ټیسټوسټیرون دی. اصل کې ټیسټوسټیرون یو هارمون دی، یو اوبه دي کوم چې په انډو کې په هغو کې پیدا کېږي او هغه بیا کنورټ کېږي یو اکټیو فارم ته چې هغې ته ډای هایډرو ټیسټوسټیرون وایي. نو ډای هایډرو ټیسټوسټیرون چې په چا کې ډېري نو هغه ته به هم گنجاپن کېږي، د هغه ویښته به هم غورځېږي. بیا پنځمه مینه وجه چې کوم ده منټل سټرس دی. که چېرې ته د ډېر ټایم دپاره په ډپریشن کې یا منټل سټرس کې تا ته ټینشن ډپریشن ډېر زیات وي نو دې سره هم هیر فال سیوا کېږي. بیا سیویر ویټ لاس دی، که چېرې د چا وزن ډېر زیات کم شي، آیا هغه په ډایټینګ ایکسرسایز باندې کمی یا بغیر د نور څه وجو نه کم شي نو وزن کمېدو سره هم د دې ویښتو غورځېدو چانس دی. ډینډرف دي، که د چا خشکي ډېره زیاته نو د هغې دپاره هغې سره هم د ویښتو
د غورځېدو رفتار سیوا شي. د دې نه علاوه پریګننسي کې هم د ویښتو غورځېدل سیوا کېږي. د دې د سکالف د دې یو رینګ وارم دی، یو پیراسایټ دی چې هغه که په ویښتو کې ولګي نو هغې سره هم ویښتو غورځېدل سیوا کېږي. یو کامن بیماري ده په دې کې، دې ته چونکې ایلوپیشیا وایي، ایلوپیشیا ایریټا یو بیماري ده چې په هغې کې پیچي هیر لاس کېږي، په سرکل کې ویښتو غورځېږي. د څه خلکو د ګیرې نه هم حجامت نه هم هغه ځای بالکل خالي شي، د چا په سر کې پیچز راوځي. نو دا چونکې یو اټو امیون ډیزیز دی. اټو امیون مطلب دا دی چې د دې ویښتو خلاف په وجود کې داسې څه جوړ شي چې هغه ویښته ډسټرای کوي، او د دې دپاره لوکل سټیراید انجکشن یا موږ لوکل انجکشن په هغه ځای کې لګو، یا په سنه کې یا په سر کې، او یا سټیراید لوشنز هم راځي، هغه هم د دې دپاره استعمالیږي. نو ایلوپیشیا ایریټیا بیسیکلی یو بیماري ده، ټیپیکل بیا د هیر لاس چې پای کې پیچي هیر لاس کېږي، پیچ کې ویښته غورځېږي، او د هغې دپاره لوکل انجکشنز یا کریم راځي. بیا څه خلک هیر سټایل جوړوي، هیر سټایل لپاره مختلف قسم آیلز استعمالوي یا کریمز استعمالوي یا جیلز استعمالوي. نو په ویښتو سره زیاتې کول چې کوم دی هغه هم د ویښتو د غورځېدو یو غټه وجه ده. بیا نیوټریشنل ډیفیشنسیز دي، څه ویټامنز داسې دي چې که د هغې کمې ستاسو په وجود کې نو هم به ستاسو ویښته غورځېږي. په هغې کې کامنلی چې کوم دی ویټامن B12 دی. ویټامن B12 کمې زموږ په خلکو کې ډېر کم راځي، چونکې غوښه کې یا ډفرنټ سیزونو کې B12 موجود دی، نو د هغې کمې کم راځي. خو د B12 ډیفیشنسي هم د دې یو وجه ده. ویټامن D3 زموږ خلکو کې کم ډېر دی. ویټامن D3 چونکې د سن ایکسپوژر نه چې کله تنور ته مخې ته نو کنورټ کېږي، نو زموږ یا جابس داسې دي یا زموږ زنانه که دي د هغې سر ایکسپوژر سن ته کمي، نو د D3 ډیفیشنسي هم مینلی د دې یو وجه ده. او زینک او بایوټین سپیشلی یو ویټامن دی چې د هغې ډیفیشنسي هم د ویښتو د غورځېدو وجه جوړېږي. او اخر کې یو بیماري ده چې دا کامن خو زموږ په کمیونټي کې نه ده، خو ما دې ځای لیکلې ده ټرایکوټیلیمینومینیا، یو بیماري ده چې په هغې کې دا یو ذهني بیماري ده، زیاتره ښځو ته کېږي چې کې پولینګ آف د هیر، هغه انسان د ځان نه خپله ویښته شو کوي. دا یو سایکیټریک ایلنس دی، او هغه ته په دې کې ارجي هغه غواړي دا چې ما د ځان نه ویښتو شو کولی، دې سره ورته سکون میلاویږي. چونکې دا زموږ سوسایټۍ کې کمه ده، برټش سوسایټیز کې دا ډیزیز دی. نو دا یو بله وجه ده. دا دومره وجوهات د ویښتو غورځېدو کېدی شي، خو زما د ایکسپیرینس مطابق او د نالج مطابق چې دې کې کمې اهم وجې چې زموږ په سوسایټۍ کې دي، نو هغې کې فیملی هسټري ډېره اهمه ده. د دې نه علاوه ټیسټوسټیرون لیول زیاتېدل، DHT لیول زیاتېدل، دا اهم دي. او منټل سټرس چې کوم دی دا اهم دي. او ما ډېر مریضان د ایلوپیشیا ایریټا هم لیدل په دې کمیونټي کې. نو دا څلور غټ کنډیشنز چې کوم دي دا اهم دي چې کوم د ویښتو د لاس د هیر فال سبب جوړېږي. اوس د دې نه د بچاو څه طریقه کېدی شي؟ د دې نه بچاو ګران ځکه دی چې جینز دی، او جینز تا ته راځي نو د هغې بچاو ته نشي کولی. ټیک ده، ایلوپیشیا ایریټیا بیماري ده، د هغې بچاو هم ګران دی ځکه چې هغه یو اټو امیون ډیسارډر دی، او ستا د ویښتو خلاف ستا په وجود کې داسې انټي باډیز او داسې څیزونه جوړ شي چې ستا خپل ویښته تباه کوي. خو بیا هم که چېرې موږ دا څوک خیال وساتلی نو څه کنډیشنز داسې دي چې د هغې پریونشن ممکنه دی او پریونشن کېږي. هغې لومړی خبره ما دا لیکلې ده چې بی جنټل ټو یور هیرز، خپلو ویښتو سره لږ خیال لدې ساتئ. ایکسټرا آیل مې استعمالوي، سیوا څیزونه په دې مې استعمالوي، جیلز مې استعمالوي. کوم چې کوم تاسو کمګي استعمالوي نو پکار ده چې هغه غټو سورو والا کمګي استعمال شي، چې څومره هم تاسو په ویښتو کې تنګه منګز وي نو د هغې د ویښتو چانس به د غورځېدو چانس به ډېري. د دې نه علاوه سن لایټ ایکسپوژر کمول پکار دی هغه خلکو ته. څومره چې ویښتو هم سن لایټ ته یا ګرمو اوبو ته ایکسپوزي مخې ته کېږي نو دا ډېر زیات غورځېږي. درېیمه خبره که څوک سموکینګ کوي سړو کې خاص الخاص نو سموکینګ کمول یا بندول هم د دې د بچاو یو وجه کېدی شي. او بله خبره دا ده چې ویښته کلین ساتل، صفا ساتل. یوزولي موږ یا خو هغه ویښته ډیلي په شیمپو باندې وینځو نو هغې سره هم ویښته کمزوري کېږي. نو کم سے کم په هفته کې 2 ځله ویښته په شیمپو باندې وینځل او صفا کول، او که شیمپو نه نو په صابون وینځل او صفا کول پکار دي. اوس د دې علاج څه دی؟ د دې باره کې خلک ډېر کنفیوز دي. علاج خو یو اکارډینګ ټو د کنډیشن تللی چې کوم وجه ده هغه لرې کول دي. او بیا زه تاسو ته 2-3 خبرې نورې ایکسټرا کوم. هارمون چیک پکار دی، که د چا هارمون امبیلنسي، تایراید هارمون ډېر کمی
د هغې چیک کول پکار دي، د هغې دپاره میډیسن خوړل پکار دي. میډیسن چیک پکار دی چې یاره زه کمې دوایانې خورم، په دې دوایانو کې داسې دوایي خو نشته چې هغه د ویښتو د غورځېدو سبب جوړېږي. نیوټریشنل سپلیمنټس پکار دي، ما چې کوم وټامن B12 زنک وټامن ډي بایوټین وي، بایوټین خاص او خاص نو د دې خوراک بیا پکار دی چې سپلیمنټ د ګولو په شکل کې دا راځي. که چاته ایلوپیشیا ایریټل چې کوم ما تاسو ته پیچي هیر لاس وي نو لوکل سټیراید انجکشن هغې کې لګول پکار دي. تایراید هارمون چیک پکار دی. بیا میناکسیډل او فاینسټیراید دا یو دوه ډرګز دي چې هغه د دې لپاره خاص استعمالیږي. میناکسیډل اینډ فاینسټیراید د هغې کار دا دی چې دا ټیسټوسټیرون کوم دی دا چې کوم جوړیږي دا کنورټ کیږي د DHT ته په یو هارمون په مدد سره. ٹھیک شو، نو د دې هارمون بلاکول چې کوم دی هغه دا میناکسیډل او فاینسټیراید کوي. نو چې کله DHT کمیږي نو هلته ستاسو د ویښتو د غوړېدو چانس کمیږي. نو میناکسیډل او فاینسټیراید د دې یو اوتھنټیک میډیسنز دي چې کوم یوز کیږي. که چېرې خاص د دې وجه دا DHT سی وایي نو دا پکې کار کوي، که چېرې دا نه نو بیا پکې دا هم کار کوي. بیا هیر سیرمز راوتي دي، ډفرنټ سیرم راوتي دي د هیر د مضبوطولو د ویښتو مضبوطولو دپاره. لیزر د دې یو ټریټمنټ راوتی دی، په لیزر باندې هم د دې امپرومنټ کیږي. او اخیري هیر ټرانسپلانټ اوس راوتی دی، زیاتره خلک یې کوي، زموږ سوسایټي کې هم کامن شوی دی او په سیټیز کې خو ډېر کامن دی. تقریبا ډېر خلک چې د چا ویښتو غورځېږي نو هغوی ټرانسپلانټ کوي. ټرانسپلانټ کې سي خو د ویښتو د سر د بل ځای نه ویښته والي او هغه تا ته هلته فکس هغوی په سرجري باندې ولګوي. یو پینفل دغه سرجري ده نو هغې صرف درد دی، هغې ته لوکل انستیزیا ورکوي، نشه وله ورکوي او هغه ټرانسپلانټ کوي. بیا څه هوم ریمیډیز دي چې هغه په دې کې مدد کولی شي. هوم ریمیډیز څه د کورور د ګریلو ټوټکې دي، زموږ خپلې ټوټکې دي چې هغه هم په دې کې هیلپ کوي او هیر فال کموي. په هغې کې د ټولو نه ښه ریمیډي چې کوم دی نو هغه کوکونټ آیل دي، د کوپري تیل دي چې دا د هیر فال د پریوینشن لپاره او د هیر فال کمولو کې غټ رول ادا کوي. بیا آنین جوس دي، د پیازو جوس یستل او هغه په ویښتو باندې لګول، دا هم یو ډېر اتھنټیک ما پرې ښې سټډیز وکتې، یو اتھنټیک ریمیډي ده چې د تیل د پیازو د اوبو په ویښتو باندې لګول او بیا هغه وینځل. او د دې نه علاوه پمکن سیډ آیل چې کوم دي، د کدو د زڼو تیل یستل او هغه په ویښتو لګول. نو دا درې د دې یو هوم ریمیډیز دي. کوکونټ آیل میلاویږي، آنین جوس کور جوړېږي، دومره څه مسله نه ده. نو دا دوه خو ډېر اسان دي، خاص کر دا کوکونټ آیل چې د دې استعمال چې کوم دی هغه د ویښتو مضبوطیا راولي او د غورځېدو رفتار چې کوم دی هغه کموي. نو که چاته دا ټول ایشوز یي او ویښتې ځواني او ویښتې غورځېږي او کنټرول کېږي نه نو یو بل خپل دا بیماریانې په ځان کې چیک کوي او د دې مطابق علاج وکړي. کله چا DHT لیول سی وایي چیک کول پکار دي، ټیسټوسټیرون لیول او بیا DHT لیول چیک کول پکار دي. نو د هغې دپاره میناکسیډل فاینسټیراید یو ډېر اټینټیک ټریټمنټ دی. که دغه هېڅ نشئ کولی نو د دې څیزونو خیال ساتل دي، د نور نه ځان بچ کول دي او ریګولر ویښته صفا کول دي، ایکسټرا آیل او جیل وغیره نه دي استعمالول، کمګي لویه استعمالول دي. او بیا د هوم ریمیډیز کې کوکونټ آیل مارکیټ کې ملاویږي، یا که د پیازو اوبسو ځان کړولی شي نو هغه یستی شي په ویښتو لګېدی شي. نو انشاءالله امید ساتم چې د دې خبرو تاسو خیال وساتئ. نو که ستاسو د ویښتو واپس راختل ني نو چې څومره غورځېدلي دي کم سے کم په هغه ځای باندې به ټیکاو شي او نور به غورځېږي نه. دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ. د الله په امان.